په ناوګۍ کلي ډبسر کې یو ډېر افسوسناکه واقعه راغلې چې یو میلمه یو کور ته راغلی و او د کور ټولو خلکو ته یې په سالن کې وایي زهر اچولي. دغه کور یو کس چې دی هغه موږ ته دا تفصیل نه کړو. زما سره یوسف غالګی موجود دی. علي باچا دا واقعه څه وه؟ دا زهر یې په څه کې اچولي وو؟ څه تفصیلات دي باندې؟ دا خو راغلی و د دوی کره د دې رشته دار و ورسره یو زنانه وه راغلي وو. نو هغې چې کله راغلي وو نن افطارۍ دپاره چې کوم ترکاري تیاروله نو په هغې کې ورته زهر اچولي وو. منګکانو چوي مردوی چې دی هغه ورته اچولي وو او په هغې وجه باندې د دوی د ماشومانو هغه حالات غیر شو او راوړل دلته یې موږ له مقر رالو هلک یې موږ ګرفتار کړی دی نو هغه حوالات ته ورسولو او پرچم ورکړی دی. انشاءالله تفتیش په مزید کیږي. علي باچا زنګ د اطلاعاتو مطابق دغه کم کس چې دی د باندې وایي مبینه طور مخکې څه الزامات د ماشومې ذکر پکې هم کیږي. دغې څه تفصیل شته که نه؟ بالکل او دا چې دی نو الفریق تانه کې د ده خلاف چې دی دا د ده ورندار وه رورلې غوښتلې شوې جینۍ وه او بیا چې دی نو کله چې دی غوښتلې وه نو هغه رور یې مړ شو او د هغې نه پس دا ځان سره بوتلې ده تقریبا 47 ورځې مخکې بوتلې وه او نکاح یې هم کړی دی. وایي چې یاره ما نکاح کړی دی خو لحاظه فردر چې نور څه کېږي تفتیش کېږي بیا په هغې کې نور راځي. خو اوس هلک زموږ سره ګرفتار دی او کوم د کسان چې دي نو هغه یې ریفر کړل دغه ته د چې دا کار وکړو نو پولیس څنګه خبر شو؟ دومره زر تاسو کارروایي څنګه وکړه؟ دا خو چې دلته یې راوستلو نو دلته کې جولټۍ ته چې کوم د مریضان راوستلو د هغې نه پس بیا موږ دغه وکړو. او د دغه ملزم بیان څه دی چې ما دومره یو عجیبه کار چې لکه په هغې کې ماشومان دي پوره کور دی د دوی د خدای مکه دوی مړه کېدی هم شو نو دا بیان هغې کې د دې اندروني نورې خبرې دي. دا رشته دار هم دي د یو بل رشته دار دی تره بچي کېږي کنه نو نور به دغه کېږي تفتیش چې څونه کېږي هغه به کوو. بالکل جی ملزم چې دی مبینه طور هغه د غالګي پولیسو ټیم چې دی هغه بر وخت ګرفتار کړی دی او اته کسان چې دي د دغه کور متاثره دي. د ایسچو علي باچا مطابق چې دی ملزم چې دی دوی بر وخت ګرفتار کړی دی. تفتیش نه بعد چې دی په دې کې به مزید چې د انکوایري کېږي. دغه کس چې دی د شانګلې ډسټرکټ سره تعلق دی او د ناوګۍ ډبسر په مقام باندې د روژه په ټایم کې په سالن کې کم چې د منګکانو دوايي د هغې په دغه سالن کې میلاو کړي وه او د هغې کې ماشومان هم دي ورسره زنانه هم دي. د اتو کسانو حالت چې و هغه انتهایی تشویشناک حالت کې سیدو هسپتال ته ریفر شوی. فرسټ ایډ دپاره چې دی بریکوټ هسپتال ته راوړی شوي. دا وخت د پولیس نفرې هم په ګڼ تعداد باندې موجود ده. ډي اس پي سرکل انور خان په قیادت کې چې دی په دې کې تفتیش چې دی هغه پیل کړی شوی دی. مزید تفصیل چې څنګه راځي هغه به موږ تاسو سره شریکوو. ما سهیل باچا له راکړه اجازت. د الله په امان.